الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم درود دیو تاریخ مطابق نن سلورم تاریخ دے ربیع الاول
سوارلسوا وسلویختمه هجری دا تیر جمینا د سید الکائنات فخری موجودات اور محسوسات امام الانقلاب سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم د مرض الوفات د مرگ د بیماری متعلق خبر شروع دا دنیا بے وفا دا دنیا دا زندگی دا بے وفا دا ایو اللہ والاوی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا ایوے کہ دا دنیا دا زندگی چا سر وفا کولے او سودی دنیا کے ہمیشہ جوندے پاد کے دے نن بد اللہ پیغمبر د خور و صادر نوے اغسطے اب جوندے خو اللہ فیصلہ کرے دا کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک زیادہ اللہ اٹل فیصلہ دا دی دنیا نتلل دی اوے گورا دو ٹولو نزیاد چمون قرآن کریم وایو دو ٹولو نزیاد اللہ دو مرگ نسبت پیغمبرانو سر کڑے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت انک میت افئن مت فلما قضینا علیہ الموت توفنی مسلما دا گن آیتون دی دو قرآن دو ٹولو نزیاد د مرگ نسبت اللہ کریم خپل انبیاء سر کھڑے دے چھ مرگ نخلا سے نشتی دا اللہ حبیب اللہ دنیا ترالے گلے ہو دے یو مقصد دا پارا آغا مقصد پورش اللہ ورطوی بس دنیا نا دے راغوارم تیرا جمعہ مویلی ہو دا اللہ حبیب دا تیرا میاشت و سفر دا دے پاخرہ کی دا اللہ پیغمبر تا بیماری ہو لگے دا او آغا بیماری رفتا رفتا عروج بان روانا وا دا اللہ حبیب دا بیمارے دا وجنا صحت مبارک بانے دیر لوی اثر و غرزی دے دے پورے رسیدے لیو چی دا اللہ حبیب بیبیانو نا مشورہ واغستا اوی فرمائل دا زندگی دا آخرنے و رضی دا عائشی ابے رضی اللہ عنہ پو حجرہ مبارکہ کی تیرو بطولو بیبیانو پہ سلار آلا او دا اللہ حبیب راروان کو دا اللہ حبیب یو لاس مبارک
د تر زوی د فضل ابن عباس پاغه باندې لاس اچولې دی بل لاس په علي سے باندې اچولې دی رضی الله عنهم او په مبارک ځان پسې راخکلې او سر مبارک په کپڑا باندې تړلې او د عائشہ رضی الله عنها حجره مبارک تراوستلې او مور به وی د الله حبیب عادت داو چې د شپې به د کېدو نو د آخرني صورتونه به وي بیا به لاس کې چوف کل او په بدن به راخکل نو د آخرنۍ ورځو کې کمزور و نو بیبي وی ما به دا صورتونه وویلې لاس کې به مې چوف کړل او د الله د پیغمبر په بدن مبارک به مې راخکل دا هم سنت طریقه ده د شپې چې وده کېږي سورت اخلاص قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې واړه سورتونه درې ځله ووایه هر یو سورت او د لاس کې چوف کا نری نری توپ داسې وکړه او بیا د سر نواله تر خپو پورې چې کم ځای ته ستا لاس رسیږي په بدن باندې راکاږه د جامو د پاسه دا د الله د حبیب سنت طریقه ده د خوب په ټیم کې دا خو هر سړی کولی شو اسان چې کله د الله پیغمبر دلته رالو د وفات نه 15 ورځې مخکې چې دا د بود ورځ وه د چهارشنبې د الله د حبیب تبه اوچته شوه تبه یې زیاته شوه او د الله حبیب باندې بېهوشي راله نو چې کله لږ معمولي هوش کې رالو نو د الله حبیب وفرمایل چې لاړ شئ او د وو کویانو نه مشکونه ډک کئ او راوړئ او زما د پاسه راواړوئ بس دا خبر چې صحابو ته ورسېدو زر زر لاړلو د مختلفو وو کویانو نه مشکونه را ډک او بیبیانو چې د الله په حبیب واړولو نو تبه یې لږه ښکته شوه نو وی فرمایل بس لگ بدن کې تبه کمی راغې تبه سړه شوه نو د الله پیغمبر جماعت ته راووت سر مبارک یې تړلی په کپړه باندې او په منبر باندې کېناستو دا د ماسپښین مانځه نه مخکې ټیم دی د چهارشنبې ورځ وه او د ماسپښین نه مخکې ټیم و د الله حبیب په منبر کېناست صحابه کېناستل ورسره او د الله حبیب تقریر فرمایل انس رضی الله عنه وی دا د الله د پیغمبر په منبر اخرنۍ ناسته وه د چهارشنبې ورځ وه او د په منبر کېناستو صحابه راغونډ شو سر مبارک یې تړلی بیمار دی د الله حبیب تقریر شروع ډېرې ناشنا خبرې وی فرمایل لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا د الله لعنت دی په یهود او نصاراو باندې چې د خپل پیغمبرانو قبرونو نه
د سجدو ځایونه جوړ کړي دي، عبادتونه کوي، عرسونه کوي. عرس د عربی ټکی دی. عرس وی واده ته. حدیث کې راځي چې کله سړی د قبر سوال جواب کې پاشي یا زنانه پاشي، نو فرشته ورته وي داسې ودشه لکه ناو یو زلمی، د واده خوب وکړه. نو مونږ وایو د پلانکي بابا عرس دی. دا داسې قوم دی پښتون او پنجابی چې په مرګ مړو له ودونه کوي. مونږ ګوره په مرګ ودونه کوي، د پلانکي بابا عرس دی. سمو خیال دی چې یو سړي ګیره سپینه ده. زمونږ د پښتنو خبره وکړو، نور قومونه مه یادوي، د هر قوم خپل رواج وي. پښتنو کې چې په سپینه ګیره څوک واده وکړي، خلک به یې څومره بدنامې پرې ولګوي. وی وګوره سپینه ګیره سای خو لګې ده، واده کوي، او بل طرف ته یې پلانکي سے بابا عرس دی، ښه په فخر وایي، په مړینې والا واده کوي. نو د الله حبیب فرمایل چې په یهودو او نصاراو لعنت دی د خپلو پیغمبرانو د نیکانو قبرونو باندې دا نخرې وکړي. او بیا فرمایل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الہ العالمین زما قبر نبوت جوړ نه کې چې خلق راضی او زما د قبر کانی پزان مگی. خلق راضی او دلته کې مان سوالونه کوي چې پالله بشي او پتا بشي بچی راکا بادشاہی راکا داو کا نا اللہ زما قبر دو شرک نہ پاک کے. اللہ دا دعا قبول کړه، دا سے قبول کړلا چې قبر سره سوال خو پرې دا ګوتم نشو چتوله ډنډې بدر باندې وری. او قبر خو لاس کې د قبر خاورم چان دلی دلی کتازو کې چالي دلی. قبر ډیر لري پروت دی، هغه نه دیوال تاو دی، بل دیوال تاو دی، بیا جنگل دا ډیر لري قبر پروت دی. کار څومره غازه کې دا سترګې مخامخ کې قبر نه ښکاري. الله د خپل پیغمبر دعا قبول کړله. او بیا فرمایل و ای زما صحابو کچال ما سپیڑا ور کڑی وی غزار میں ور بانے کڑی وی نو عثمان بدل والی. مون غصیب پردی حقونا ټول پا غاڑا قبر لروان کڑی کنمو دی روان کڑی. دا اللہ پیغمبر وی دیتا وی انصاف وی کچال میں سپیڑا ور کڑی غزار میں ور کڑی دارے ولاڑم راشی ما نخپل بدل والی. او وی کله چا حق وی یو سړی پاسېلو وی زما تا سره 3 درهم لري. نو نبی علیہ السلام د طرز وی فضل ته وی دله ورکه 3 درهم. نو هغه له 3 درهم ورکړل. بیا فرمایل اوصیکم بالانصار، اے امتا تاسو تا زما وصیت دے چې د مدینه د خلقو با عزت کوي، قدر با کوي د انصارو. زکه چې په دې باندې زمونږه کم حق نو هغه دې سر ته رسولی کورونه را سره نیم کړله، د خولې نوړۍ مونږ سره نیمه کړله، جایدادونه را سره نیم کړله، زینې راله را کړل، زمون په سر باندې سرونه قربان کړله، د دې باندې چې زمون کم حق نو هغه دې پورا کړی، او چې د دې په مونږه کم حق دی نو هغه پاتې دی، دې له به الله جل جلاله قیامت کې ورکوي. او انصارو تاسو به کمیږئ او خلق به زیاتېږي، د مدینې ځایي خلق انصار به کمیږي او خلق به زیاتېږي، تر دې پورې چې داسې به کم شي لکه په خوراک کې چې مالګه وي. مالګه کم وي که نه؟
اوے انصارو تاسو لبخپل حکم نہ ملاوے گی رسو بادشاہان راضی زمانہ بار بدلے گی نو انصارو تاسو لبستاسو حق نہ ملاوے گی بیت المال نام خو تاسو جلسی جلوسو نمکوئی چغی موہی قیامت پورز بز انتظار کوئی پاب کوثر بانے بز ہما ملاقات کی گیا تاسو لبا اللہ ستاسو حق در کئی او بیاو فرمائل یو خبر ہے اوکڑا وَإِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ دا اس دبود اور از دخوا دا چار شنبی وَإِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ خُيِّرَ بَيْنَ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ الْآخِرَةِ خلق طول گوری وے امتا یو سڑے دے دا اللہ یو بندہ دے آغا بندہ تا اللہ ویلی چی دے بندہ تا دنیا کے پات کے دل غاڑے کبر رات للغاڑے ساسو خیال لے نوی فختار الاخرہ وی دا بندہ وی چی زبر زمان چی سنگ دا خبر اوکڑلا فبکا ابو بکر پا سلگو پا جڑاش او آوازیو کو نفدیک بی آبائنا و امہاتنا اے دا اللہ پیغمبر امور پلار بدن قربان کو دا سویتا وی صحابہ وی مونگوی چی دا بابا دیر سادہ سڑے دے بے زی جاڑی مونگوی دا بابا سادہ دے بے زی جاڑی مونگ تا سپتا وچی بابا دیر خیار دے مون خوی دا اللہ پیغمبر وی چی یو بندہ دے مون دا سپدو چی دا بندہ ہم دے دے نیچی دا اللہ پیغمبر دا جڑا دا ابو بکر غوگ لرالنو مخیرا وارولو ابو بکر بارکی وی ان من امن الناس صحبتن علی ابا بکرن وی دے ٹولو امت کی در ٹولو نزیات امانت دار و زمان دیوالیو ملگرتیا دے ابو بکر سرادا او دے ٹولو امت چی ما سرا چانے کے کڑی دنو ما داغل داغنے کو بدلی ورکڑی دیو ابو بکر پاتے رہے او دلب اللہ ددنے کو بدلی چرے قیامت کے ورکے او یہ فرمائل سدو کل خوخت غیر خوخت ابی بکرنا اے صحابو تاثری جماعت لکڑ کے جوڑی کڑی دی ہر سڑے پلنڈو بانی جماعت ترازی دروازی بھی کہنا وی دا ٹولے دروازی بند کئے یو ابو بکر دے خپل دروازہ نہ بندے دروازہ دے کلاوی دے دے پدے جماعت ترازی دادا ابو بکر رضی اللہ عنہ آغا مقام ذکر کئی بیاد ماسپخین مانزٹ موازانو شو دا اللہ پیغمبر منز جمع ورکڑا چھ جمع ورکڑا مانزن بعد بیا ممبر توخت و شروع کڑلا نصیحت کئی پدے خبر زور ورکو چھ انسوار و خیالو ساتی دا مدینی خلق اور دویمہ خبر ہے وہ کبھی کینا بغض حسد امت ادا پرے گی ایڈونا یو بلتا پاک یہ رڑیرہ درانا خبر یہ مونگ بہجونم کو روجی بم نیسو قرآن بم ویو خورم یو بلتا پاکی خپلو کی ناسی دا اللہ کور دے جمعے اور ہر سڑے دا اللہ دا عبادت پا غرض راغلے دے وہ پا ایمان وایا دا مونگ چی دی جماعت تراغلی و یو زیو پا دی یو صف کے ادری گو زمون یو بل تڑا پاک دے منزون آسان دی تبلیغ کے وقت لگولم آسان دی ملاتوبم آسان دے حجم آسان دے اے جہادم آسان دے سر کٹکول شہادت نوشکول آسان دی خوڑا پاکول داڑے رگران اڑا چردو زمون یو بلتا پاکی پیغمبر و ایڈونا یو بلتا پاکی کینے بغض حسد انانیت
پریږي دی په دې زور ور منبر نه راکوش د دغه ورځې منځونه ټول وکړل سبا د زیارت چې جمعرات ورځ ورته وي بیا د الله پیغمبر سحر جمع ماسپخین مازیګر ماښام جمع له چې راغی په دغه ورځ باندې ماسپخین کې صحابه راوغوښتل دا د جمعرات ورځ ده صحابه رالل دا د وفات نه 4 دن پهله ځکه وفات د پیر په ورځ شوی دا اوس د زیارت ورځ د جمعرات وی هلموا الی اکتب لکم یا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لا تضلوا بعده ابدا وی قلم او دوات راوړی درس کی خبره تیر راګه نه ملګرو ته بیان قلم او دوات راوړی زتا صلا یو وصیت لیکما چې گمراه نشي زمانہ بعد صحابه شور چاوي راوړی چاوي مراوړی قد غلبه الوجع عمر سے وی پریګری د الله ر پیغمبر تبزیاتا وعندنا کتاب الله الله سر قرآن اشترے کنا حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولہ قرآن و سنت مملہ پورا ہے دلت شیعگان ہوئی گورا ہوئی دا اللہ پیغمبر دا علی سیب دا خلافت حکم کولو خو عمر سے پکی شور جوڑ منگویو نا دا نبی علیہ السلام پا حجت الوداع کی تقریر کړو کلاس یې اغشته ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا دو سيزونه پرېدم کامل مپیو کنو به گمراه کیږي یو قران دی بل سنت دی اوس د الله پیغمبر دنیا نه روان دی تاسو کې چې هغه ما کوم خبره کړې واغه یاد ده کهیره ده نو چې خبره وکړله عمر صاحب ته یاد وا نو 100 کې 100 نمبر واغش او کته وی چې د علی صاحب د خلافت وصیت کول دا د جمعرات ورځ وا سبا جمعه ورځ بیا د خالی ورځ بیا د اتوار ورځ د دې ورځې نه بعد درې ورځې د الله پیغمبر ژوند دی ویلی به وکړه بیا نه دی ویلی وصیت به بیا دوباره کړي وې کنه نه دې کړي بہرحال د جمعرات ورځ باندې دا وصیت غرمو کو او دای فرمایل اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب یهود او نصارا د جزیره عربنا د عرب سرزمین نو شړی دا فتنهګر قوم دی او فرمایل الصلاه وما ملكت ايمانكم اے امتا منس پرې نه دی ښا منس کوي او ما ملکت خپلو کشرانو سره نرمی کوي مزدورانو سره نوکرانو سره او کېدې شي راوي وای دا خبره وکړله چې د اسامه دا لښکر دی پاتې نشي دا دی زی 13 جمعه کې موږ دا لښکر باره کې خبره کړو ماښام مانځه ته د الله پیغمبر راغی او ماخام مانزه کی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا دا صورت یو فرمایلو او چې مونږ شو بدایشه ابه کمرې ته نه ووت د ماسوتن اذان کو بلال رضی الله عنه حدیث درته د پیغمبر واقعیا بیانوم او راځي چې ځان په وتلو ماسختن د الله حبیب کمره کې ده جمعات د خلق رالل د الله حبیب تب زیات تپوسو کو اصل الناس جمع شوی
د جمع ټیم پوره دی ښه د جمع ټیم پوره دی د امام حق لږ وپېژنئ ښه مونږ د امام حق نه دی پېژندلی لکه پېژندلی هم دی زمونږ چې امام بره چت کي او لاندې ټیم پوره شي دومره انتظار مونږ نشو کولی چې ورېږه امام راکوشي 1 منټ جماعت کې ګړی به وي مولا صاحب سره ګړی شته څه چلو شو که امام 1 منټ وروستو شو کفر وشو شرعي مسله واوره مونږ سره قسم دی د امام قدر نشته پیغمبر کمره کې دی امام دی تپوس کې جمع شوې ده وای نه وای ښه راوړې اوبه په ځان راواړولې او داسې چې وکړو راپاڅېدو بېهوشه شو صحابه انتظار کوي صحابه انتظار کوي دې کې به څومره ټیم لګېدلی دا د ګنټو خبرې دي دې کې بېهوشه دی چې بیا لږ وخت بعد هوش کې رالو دا دویم ځل دی وی جمع شوې ده وی نه د امام حق دی وی بیا اوبه راوړئ بیا یې پرې راواړولې چې راپاڅېدو بیا بېهوشه راپرېوتو بیا بېهوشه دی چې هوش کې رالو وی جمع شوې ده وی نه څومره ټیم ورته ولګېدو مونږ قسم دی دومره انتظار به وکړو مونږ چېرته دومره انتظار دومره انتظار زمونږ چېرته کې ځکه امام خو د سړي بچیاړو دی نه امام څه شی د امام زمونږ پښتنو په معاشره کې څه حیثیت دی دا ګنټې ولګېدې خو جمع نو درېږي امام شته راوتی نشي خو امام لا اجازت نه دی کړی جمع نشته انتظار دی 3 ګنټې 4 ګنټې ولګېدې د ماسوتن جمع نه ده شوې خیر دی که 15 منټه 10 منټه امام لیټ شو څه چلو شو دلته به امام په سنتو ولاړي ټیم پوره شوی ټول به نیغ ودرېږي لکه کېنه که نه څه چلو شو څه چلو شو یاره دې ټیم ته نه ګورې نو تا امام کې فرق څه شو تا امام کې فرق څه شو ته د امام تابعدار امام ستا تابعدار نه دی که ته ټیم پوره دی امام ودرېږي ته په سنتو ولاړې ته په شړکو لګېدې ولې د امام حق دی او که امام انتظار کوي د چا مجال نشته دی چا ورته ولې ځکه پیغمبر وله دا حق ورکړی دا د قیامت په ورځ بیا ته پیغمبر نه تپوس وکړه چې ولې ستا د ولې کار بیا پیغمبر سره زموږ په معاشره کې دا نشته 15 منټه خو دی پیغمبر ته دا چې مولا 10 منټه ورته انتظار وکړي وایي کافر به مړه دا وګوره ټیم پوره دی دې ټیم ته نه ګوري ټیم پوره دی دې ټیم ته نه ګوري ټیم پوره دی دې ټیم ته الله دې ستا ټیم پوره کړي الله دې ستا ټیم پوره کړي ګوره پیغمبر ته انتظار بحیثیت امام د امام یو مقام دی یو مرتبه ده چې کله 3 ځلې راپاڅېدو د الله حبیب د مانځه تاب نو اعلان وکړو ابا بکر فلیصلی بالناس علی ابو بکر تو آیا چې زما مسلبانې دی منځو کې جمع دیو کی نور منځ قضا کیږي عائشہ رضی اللہ عنہا ډېره هوښیاره اوی ماوی چې د الله د پیغمبر دا بیماری سخته ده اسینی چې د الله پیغمبر وفات نشي بیا به خلک وی العیاذ بالله ابو بکر سپیرو په مصلی ودرېدو پیغمبر ما ته وی څه پته وه چې دا خوش نصیبي ده
چې پیغمبر په خپل ژوند څوک په مصلی ودرې دا د هغه خلافت ته اشاره ده. ما ته څه پته؟ وی ما ورته ویل ان ابا بکر رجل اسیف لا يقوم مقامك. قربان ابو بکر د زړه نه ډېر نری دی او ستا مصلی باندې نشي ودرېدی. هغه په مصلی ودرېدو جاړي به مونځ به خطای بل چاته ووایه. आवाज پکې وشو عمر ته ووایه رضی الله عنه. بیا عائشہ به حفصه رضی الله عنها ته وی تو ورته ووایه کنه چې بل چاته ووایي. بس د الله حبیب غصه شو وی انتن صواحب یوسف. تاسو ځان هغه د مصر ښځې جوړې کړي دي. زه درته یم ابوبکر او تاسو د بل چا نومونه علی. بس ابوبکر ماسخوتن جمع ورکړه. دا د جمعې شپه ده. سبا د جمعې د سهار جمع مو کړله. د الله حبیب نشي راوتی. بیا د جمعې د ورځ ماسپښین د جمعې مونځ مازدیګر ماښام ماسخوتن دا منځونه ټول وکړل. د خالی ورځ وه یا چاوې د اتوار ورځ وه او د ماسپښین ټیم دی. د الله حبیب بدن کې لږه نرمي راله. ته به ګزاره نو د کور نه زنانو په ولو باندې لاسونه کېښولو ګیټ ته یې راوست. دلته فضل او علي صاحب یا عباس هغې وله ولې ورکو راوست. دلته جمع شروع ده. نو ابوبکر رضی الله عنه وروستو شو. نو نبی علیہ السلام ورته مکانکا مکانکا ودرېږه ودرېږه زه تا پسې مونځ کوم. د امت ته خوله چې زه ورپسې مونځ کوم تاسو به ورپسې سر کې کوئ. خو ابوبکر رستو شو او د الله د حبیب ښي طرف ته ودرېد. نو نبی علیہ السلام دا مونځ په ناسته وکړو او ابوبکر رضی الله عنه به आवाज کولو شاته به خلکو ته د ابوبکر आवाज رسي چې مونځ شو. د الله حبیب ویل ابوبکر ما خو ورته اشاره کړې وه ولې رستو شوي؟ وی د ابو قحافه د زوی مجال سره چې ته به یې او بابا ستا په مصلی ودرېږي. ادب د وجې نه رستو شو. په هر حال د اتوار ورځ وه د مرګ نه یو ورځ مخکې نبی علیہ السلام خپل غلامان آزاد کړل. کور کې څه آی خیرات کړل. خپل زغره توره نیزه جنگي ساز و سامان د بیت المال ته وسپارلو او زغره خو یهودي سره ګاڼه پاتې شوله. ماسخوتن ډیوه کې تیل نو یو بیبي بلې ته سوال جواب وکړو او تیل یې راوغوښتل ډیوه کې واچول. دا شپه تېره شوله. آخرنۍ ورځ دا خبر راله نو. انس رضی الله عنه وایي د سحر مونځ مو کولو جمع باندې ابوبکر ولاړ دی او د الله پیغمبر کړکۍ نه پرده لرې کړله. د ړومبي صف ته ښکارېده. وی دا مخې داسې پړکېدو تابع چې قرآن کاغذ دی. سبحان الله. او یې خاندل. وی داسې څه وخت یې کتل وی خاندل. دا امت سره آخرنۍ ملاقات دی. ښه دا آخرنۍ ملاقات وی دا صحابه ډېر خوشحاله شو چې پیغمبر په خندا ولیدو. تر اوسه خو یې نه دي خاندلي دي هفته دوو کې که نه بیماري ده. اوس یې په خندا یې دومره مینه ده په مانځه کې صحابه د سترګو په ګوټونو داسې ګوري. د الله حبیب وخاندل. صحابه ډېر خوشحاله شو او د خوشحالۍ د وجې نه نږدې و چې مونځ مات شوی وی او خلکو ورغروالی وی. وی د الله حبیب وی چې مونځ کوئ پرده واپس راښکله. محدثین وی د آخرنۍ ملاقاتو د پیغمبر زړه کې یو درد و هغه درد چې ویلي وی خاندل. زما امت د ابوبکر په مشرۍ متفق دی که نه؟
خو چې وی کته ابوبکر ولاړ دی او صحابه دي نو ډېر خوشحاله شوی خاندل چې شکر دی زما امت د ابوبکر په مشرۍ متفق دی چې مونځ شو د الله پیغمبر له ابوبکر ورغه ځکه لور کوټه ده که نه چې ورغه وي د الله حبیبه څنګه یې وی الحمدلله خیم دا د پیر ورځ ده وی صنح ته ځم هلته مې یو ښځه ده د هغې ملاقات ته ځم ماسپښین جمعې له به راشي وی لاړ شو دی لاړو په دې کې چې دا اشراقو ټیم دی د الله پیغمبر ویلي فاطمې ته ووایي چې راشي او حسن او حسین هم راولئ نو چې رالل د الله حبیب فاطمې ته غوږ کړي او خبره وکړه هغې وژړل بیا بله خبره وکړه ویې خاندل او حسن او حسین یې ښکل که دا مونږ مخکې ویلي چې څه ورته ویلې او عایشې ته وایي بیبي هغه زهر مې چې خوړلی و په خیبر کې د هغې تریخوالی بیمارۍ کې دی او د الله د حبیب سختی شروع شوه خوا کې لوښی د اوبو نه ډک دی او هغې کې کپړه پرته ده کپړه لوندی او په مخ باندې اچوي او زنکدن د الله د پیغمبر شروع شو دا سا سینه کې زی او راځي سختی ده او د الله پیغمبر وی لا اله الا الله ان للموت سکرات لائق د عبادت ہے والله دې د مرګ ورا سختي د مرګ سختي دي پدې کې دا په پلار ډېر مهرباني کنه فاطمه رضی الله عنها ناسته او داسې ګوري د خپل بابا جان هغه سختۍ ته ګوري خبره د برداشت نه اوچته شوه نو با فاطمې چې وکته چغه یې کړه وا کر بابا تا هاي زما د پلار غمه کاش چې زه مخکې مړه وې چې ما د بابا دا سختي نه وې لیدلې وا کر بابا تا جاړي په سلګو سلګو د اولاد دا مینه ډېره سخته ده د زنکدن په دې سختو کې چې کله د الله حبیب د خپلې بچې دا جړه او دا بېواره سلګې ولیدې نو بچې ته مخ راواړول وی لیس علی ابیکی کرب بعد الیوم بچې مه ژاړه بس دا لږ وخت دی ستا په پلار به دې نه بعد غم را نشي بس دا لږ وخت دی کې فرشته راله د مرګ چې د مرګ فرشته راله سلام کوي اول جبریل رالو جبریل علیه السلام وی قربان دې دروازه کې فرشته ولاړه ده د مرګ اسماعیل نوم یې دی اجازت غواړي وی کې اجازت ورنکم وی چې اجازت ورنکې تر قیامته به ولاړي مجال شته که راشي وی ښه اجازت دی راځي سلام یې وکړو د الله حبیب ته وی فرشته وی سا راکې د الله حبیب جبریل ته وکتل دا مشوره غواړي سا ورکم که نه جبریل ورته وی قربان نور ستا خوښه ده خو الله خوشحالیږي که دنیا پرېږدي هلته ځې نو الله خوشحالي چې پیغمبر ته وي چې الله په دې خوشحالي کې پاتې کېږي نو بیا وایي جبریل لږ لاړ شه الله ته ووایه چې امت به مې څه کوي زه ځم نن خو چې چاته غم راشي ماله راځي چې زه نه یم چاله به ځي نو چې جبریل د سترګو په رب کې ځي او راځي جواب راغی وی الله وی زه یم که نه زه یم بہرحال اوږد روایت دی نبی علیہ السلام اسماعیل فرشتے ته وی انزل امرکا کار دی شروع کا ساده د الله حبیب سا ورکړلا چې ساده الله د حبیب نو وتلا
الله د حبیب په دې حجره مبارکه کې خوشبو شوه. عائشہ به وایي ما داسې خوشبو نه ولي او جړا شروع شوه. فاطمه به आवाज وکړو یا ابتاه من جنت الفردوس ماواه. بابا ته خو جنت الفردوس ته لاړې، مونږ د دنیا کې پریخو. یا ابتاه الی جبریل ننعاه. بابا جبریل تا ته وایم چې هغه چاله به دنیا ته راتلې اخم لاړو. دا حالات داسې دا جړه د دې کور نه جومات ته لاړ. بس مدینه کې یو غم شروع شو د الله د حبیب د وفات. الله د حبیب هغه اوخه و قصوا چې سفر یې پې کړی وې د عمرې د هجرت د تبوک د حدیبیې هغه قصوا چې جړه واورېده زناور دی منډه یې کړله یو کوي ته یې ځان وغورځو. صحابه وایي جومات مخې ته یو غر و د هغې نه هم د جړا اوازونه شروع شو. هغې نه هم د جړا اوازونه چې دی هغه شروع شو. دلته یو آفت رالو په دې امت باندې. ځکه انس رضی الله عنه وایي دا یو ناشنا غم دی، دا یو ناشنا غم و چې امت ته راغی. حضرت عمر توره راواغشته او ودرېدو. وی چا چې ویلي چې د الله پیغمبر وفات دی لاس او خپې به ترې کټ کړو. د الله ملاقات له تللی دی لکه موسی علیه السلام چې تللی، او چې راشي دې منافقانو له به سزا ورکړو. عثمان رضی الله عنه ګونګی شو، ژبې کار پرېښو. علي صاحب لاړو یو ګوټ کې کېناست. دلته جړا ده، نارینا زنانا لوی واړه سړي ښځې ټول جاړي. الله د حبیب نه روح تلی دی او لاش مبارک د مور ابۍ عایشې په کمره کې پروت دی. حضرت سالم دا یو صحابي دی د غر وال هسې واغشت او هغه سونه مقام ته لاړو. دا اوس د چاش ټیم دی، چلته لاړو. ابو بکر رضی الله عنه چې وکته سالم جاړي، بس پې پوه شو. هغه ته ویې کوشاس نه، او ابو بکر په اس را سور شو، غرې غرې ځان یې رو رسولو. جومات مخې له اس ودرولو، ډایرکټ د الله د پیغمبر کمرې مبارکې ته ننوت. سپین صادر د الله د پیغمبر په مخ مبارک پروت دی. آیت لرې کو او د الله د پیغمبر تندې ښکل کو. وی طیبتا حیا و میتا لا یجمع الله علیک الموتتین. اے د الله حبیبه طیبتا حیا چې په ژوند څومره ښکلی وي نو و میتا په مرګ د هغې نه لا ښکلی شوي. او پتا به الله دو مرګونه نه یو ځای کوي. بس تا باندې وفات راغی دا خبره یقیني ده. واپس پې سر د الله د حبیب په کپړه باندې پټ کو او جومات ته د ابوبکر رضی الله عنه تشریف آوری وشوله. باقي به دا واقعه انشاءالله د الله د حبیب قبر، کفن، غسل، جنازه، قبر او د الله د حبیب د وفات نه بعد خلافت، دا سو خبرې به انشاءالله بیا را روانه جمعه کې کو. الله د عمل توفیق نصیب کی. آخر دعوانا